والدین دا د والد د ولد د دې لفظ نه وتلی لفظ دی. والد په اصل کې پلار ته ویلی شي، او والدین چې قرآن ذکر کی مور او پلار دواړو ته ویلی شي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، مطلق طور باندې یعنی عام معروف په معاشره کې سړو ته په ښځو باندې فضیلت حاصل دی. سړی دی کامل دی په دین کې او په ګواهیت کې، او زنانه چې دا هغه ناقصه ده. د دې وجې نه الله جل جلاله د ښځې د لفظ ذکر د سړي په لفظ کې دننه کړی دی، او دې ته تردن للباب د علماو په اصطلاح کې ویلی شي. تردن للباب دویم لفظ د باب د ذکر د وجې نه راوړی شي، لکه حدیث مبارک کې راځي اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. کله چې ختان د ختان سره میلاو شي په دې باندې غسل واجبېږي. علن کې ختان ختنی نه وتی دی او ختنه دا د سنتګیرۍ زګین ته ویلی شي، لیکن د زنانه دپاره هم دغه لفظ نبي علیه الصلاة والسلام په روایت کې ذکر کړی. نو بعض العلم هغه وایي چې سنتګیري د دې هم سنت ده او د سړي دپاره سنتګیري واجب ده. علن کې د دې دوانو الفاظو مطلب دی تردن للباب، د حیا د وجې نه د څه وجې نه د ښځې دپاره هم هغه لفظ راوړی شي کوم چې د سړي دپاره راوړی شي. یا نبی علیه السلام فرمایي اقتلوا الاسودین فی الصلاة، تاسو دوه تور شیزونه په مونځ کې دننه هم قتل کولی شئ، الحیة مار والعقرب او لړم. نو مار ته اسودین ویلی شي، لیکن عقرب لړم ته تردن للباب اسودین لفظ راوړی شوی دی. دغه شان والد صرف پلار ته ویلی شي، لیکن تردن للباب د مور دپاره والده لفظ دا قرآن او حدیث کې ذکر شوی دی. وس دلته الله جل جلاله یو بله مسئله کوي، د عامو خلکو ذهن کې دا مسئله نه راځي. د قرآن علوم دومره واضح او زیات دي، لیکن سمجھ غواړي، او الله جل جلاله دا هر چاته په سمجھ کې نه وراچوي. د دې دپاره الله کریم د بعضې خلکو عقلونه د بعضې خلکو ذهنونه کلاوي او د هغې ذهن ته الله دا وراچوي. لکه مفسرین کرام فرمایي الله جل جلاله په سورة البقره کې زر احکام ذکر کړي، زر امرونه کړي، زر نهیات کړي، د زرو تجرباتو الله تعلیم ورکړي. الله جل جلاله په سورة البقره کې زر واقعات د مخکینو علماو امتونو ذکر کړي. امتار چې سورة البقره ته وکتلی شي نو په هغې کې دومره مسائل په نظر باندې نه راځي، لیکن علماو لیکلي، او د دې څه سمجھ کې څنګه به دا راشي، دا به د دې مسئلې نه ستاسو سوچ ته راشي چې ځکه مو ذکر کړم. د مور او پلار ادب فرض دی، د الله جل جلاله بندګي فرض ده. دا د قرآن د دې آیات پس منظر دی. والسوال دا اوچتېږي چې د مور او پلار ادب فرض دی، نو د محمد مصطفی ادب ولې فرض نه دی؟ علن کې الله د خپل نوم نه بعد همیشه دپاره درجه چې ورکړله په تمامو مخلوقاتو کې هغه انسان ته ده، او په انسانانو کې انسان کامل انبیاء کرامو ته ده، او په انبیاء کرامو کې الله دغه درجه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکړل ده. نو الله جل جلاله د محمد ذکر ولې ونه کړ چې د الله د بندګۍ نه بعد فرض ادب د محمد مصطفی دی؟ نو دا سوچ ته واچوئ، د ټول قرآن خلاصه به ستاسو په ذهن کې راشي، او د قرآن زیات مسائل به په دې باندې ستاسو حل شي. الله کله ذکر د ادنا وکي اعلی په سمجھ کې راشي. مثال په طور باندې الله جل جلاله ذکر کوي چا چې په جماعت سره مونځ وکړو په جامع مسجد کې یو مونځ په ویش دی، نو د کم کا ذکر الله کوي، د الله پیغمبر کوي چې کم مقتدی دی او د جماعت سره مونځ وکړو، الله ورته دا یو مونځ په ویش باندې بدلی، امام صاحب کی در جائے گی.
امام صاحب ذکر خو نه کو داغه غریب مونږ په سو باندې نو د مقتدی ذکر وکړو د امام ذکر په سمج کې راغی د مقتدی مونږ د امام د وجنه په جماعت دی که امام نو د مقتدی مونږ په جماعت نو لکه بنی اسرائیل هغه ته الله دنیا ماته نو ور کړی یو مؤذن اذان کوونکې دی وجنه حدیث مبارک کې راځي د قبر چینجی د مؤذن شکل د مؤذن جسم نشي خوړی دغه شان په ورځ د قیامت به غټې غړی والا بیل زګین کې ګرځي هغه به صرف مؤذنین الله به آواز کوي ایها المؤذنون اذان کوونکي راوړاندې شئ تاسو د سره پر اذان کاو وغواړئ الله د اذان خاص دی امت ته ورکړل دی دغه شان ته الله د امامت ډیوټي صرف اور صرف امت محمدیه ته ورکړل ده امت محمدیه نه علاوه نور چې څومره امتونه تیر شوي د هغې به خاص یوه ورځ د عبادت را هغې داسې نه و چې په ورځ کې 15 ټیمه په عالم پسې شاته ودرېدل او مونځ یې کاو په دې پسې مې ذکر وکړه چې الله دا خاص دی امت ته ورکړل ده دې وجې نه مقتدي ذکر خو په حدیث کې راغی د امام ذکر رانغی نو دا ډېر اوچت شان والا ډیوټي ده الله د دې د ذکر کولو حاجت نشته چې مقتدي ته یو مونځ په 20 میلاویږي یا یو مونځ په 15 میلاویږي نو 10 مقتدیان په امام پسې مونځ کوي 25 له په 10 کې ضرب ورکا 2.5 باندې امام ته یو مونځ میلاویږي 2.5 باندې امام ته یو مونځ میلاویږي وجه دا ده د مقتدي اجر د امام د وجې نه دی کنو نور امتونو ته یو مونځ په ویش ولې نه میلاویږي وجه دا ده په هغې کې ایمان نه الله ادنا ذکر کی الله په خپله په سمج کې راشي دا یو مثال صرف د سمجاولو د پاره په دې باندې تاسو 1000 مثالونه کولی شئ 1000 مثالونه په دې باندې سمج ته راتلی شي یا زه آسان مثال درک ما مخکې تاسو ته ذکر کړو د طائف د واپسۍ نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونځ فرض شو د مونځ فرضیت چې کله وشو 12 کاله د الله پیغمبر محمد مصطفی فرض مونځ کړ یو حالت 15 کالو په عمر کې بالغ شه 80 کالو عمر کې وفات شو د 15 کاله فرض مونځ نو زمون مدار د نبوت او د فضیلت چې دی هغه په اجر باندې نه دی په قدر باندې یو اجر دی یو قدر دی دا به بیل جمعه کې درته شرط بیان قادیانیانو یا په مسلمانانو کې باطل فرقو هغې د فضیلت مدار په اجر خو دی او د اهل سنت والجماعت په نیز او د الله کریم د قرآن په نیز د انسان د فضیلت مدار په قدر باندې پروت قدر د عمل کیفیت ته وایي ټول امت مسلمه که سجده وکړي د اول نواله تر اخره د محمد مصطفی سجدې ته نه رسي کدی پکې لاک ځل د الله دعاګانې وکړي سوالونه وکړي بړایي بیان او محمد مصطفی پکې څه نه وایي د هغه کیفیت ته نه رسي دا زموږ عقیده ده ما ذکر دا کړ چې ګوره رسول الله 12 کاله فرض مونځ کړل بظاهر او زمونږ بچی 15 کاله کوي یا دغه شانته رسول الله 10 کاله روزه نیوله او زمونږ بچی د 15 نواله 15 کاله نیسي خو څوک هم دا نه وایي چې دا بچی د رسول الله نه افضل دی وجه دا ده دا عمل دته د محمد د وجې میلاو شوی د خو صرف 15 کاله ونیوه په دې کې د هغه حصه ده من دعا الی هدى كانت له اجر مثل اجور من عمل به چا چې یو سړي ته د شریعت طرف ته د سنت طرف ته د قرآن طرف ته د ښې لارې طرف ته دعوت ورکړ دعوت کوونکي ته هم اجر میلاویږي دعوت کوونکي په اجر کې به هم ته نه راځي عمل کوونکي ته هم په هغه عمل اجر میلاویږي هغه ته هم په عمل کې کمې نه راځي نو رسول الله من دې لارې ته راغوښتي کاغه نه چا به 15 کاله روزه نیولې وه کاغه نه چا به 15 کاله فرض مونځ کړی دا زه نکتې ویم دا نکتې ذهن ته واچوم ستاسو 1000 مسلې په دې یو نکته باندې حل کېږي او قصه هم درته بهرحال زما مقصود دا چې الله جل جلاله موږ ته دا ښودل دي
الله دا خودل دي د ایمان په ذکر مې وکړو چې الله کچه ذکر کې الله په خپل په سمج کې راشي دغه شان ته الله د مور او پلار د ادب ذکر وکړو د دې مور او پلار وجود د بابا آدم علیه السلام د وجه نه دی او د حضرت آدم علیه السلام وجود د محمد رسول الله د جمعې مخکې ویلي د وجه نه دی نو اول په سر ادب د محمد مصطفی فرض دی بیا د بابا آدم فرض دی بیا د مور او پلار فرض دی بیا دغه شان درجه په درجه باندې روانه ده نو د مور او پلار ادب فرض او دویم آیات کریمه ما ولوستو په یو ضمني واقعه د هغې پس منظر درته ذکر کوم مور او پلار په دنیا کې د ټولو نه غټ نعمت دی او دا جمله یاد ساتئ که په دنیاوي ترو باندې کامیابي غواړئ نو مور راضي کوي ځکه د دې همیشه نظر په معاشره باندې کله ناکله دا ګوري د بلې ښځې بچی هغه دنیاوي کار کې کامیابی کې روان نو دا بار بار په زړه کې دا تمنا کوي زما بچی د دې نه غټ شي زما بچی د دې نه غټ شي او دا دعا بار بار خولې ته راځي دی وجه نه که په دنیاوي تروسو کامیابي غواړي هغه د مور راضي کوي او که یو سړی عزت او په علم باندې کامیابي غواړي هغه د پلار راضي کوي هغه د پلار راضي کوي که یو انسان په دنیاوي ترو کامیابي غواړي څنګه تاسو د قرآن یو واقعه اورېدلې موسی علیه السلام د قوم په باره کې عامل یو کسو د ده ترو د دې ترو یې لور وه او لور یې ډېره ښایسته وه او د ده څه ډېر مال د دې نه علاوه هېڅ ورسه نه بچي نه و چې بچو ته دغه مال په وراثت کې پاتې شوی وراره شیطان ورغلا زړه کې وسوسات وراچي تره ووجه لور به والي مال به تا ته پاتې شي اوس هم د ظالم بچي دا شیطان دا وسوسه په زړه کې زیاتې روانه ده قصه دې سړي دی هلک راولګېد یو ورځې تره قتل چې ترې قتل که په بني اسرائیلو کې په دې 12 قبایلو کې څه خلک داسې چې هغوی د دې قتلونو نه د بدامنو نه د ګناهونو د مزاج نه ډېر تنګ راغلي قوم کې چې کوم مزاج روان د دې نه ډېر تنګ راغلي هغوی یو قلا جوړه کړې وه ماخوستن به د هغې ګیټ بند کړي او دغې قلا ته به بدعمله قاتل شرابي زیناکار دا سړی به نه پرېښود دغې قلا ته به صرف دینکاره سړی نه دې هلک داسې لوبه وکړه چې کله خپل تره په خپله باندې قتل که اوچت یې که ویې وړم د دې بزرګانو د قلا مخې کې واچوه دا د بعضې خلکو په مزاج کې دا خبره داخلي چې دیني خلکو ته تکلیف ورکړي د بعضې خلکو مزاج داسې هغه دیني خلکو ته تکلیف ورکړي لیکن نن د پاکستان او د زمونږ د خلکو حالات د علماو څخه بغض او یو تکلیف ورکول د دې ادب جوړ شوی پښتون فی معنی پیاوړی ښې معنی ښاغلی پې معنی تورزن وو معنی وفادار نیم معنی ننګیالی دا صفات چې چا کې دي هغه پښتون دي دا یې مراد اوس یو پښتون دی پرتوګ او کمیس دواړه ایست آیا د دې پښتون د وجې نه به ټولو پښتنو ته بد کتې شي یا دا لکان وایي چې نن سبا د سوشل میډیا حالات دا دي بعضې خلک وایي چې په دې کې پښتنۍ جینکۍ هغه له غړي ګرځي یا د پردو سړو سره مخامخ راځي اوس د دې ښځو د وجې نه به خلک ټول د پښتون قام ښځې بد یادوي نه په سوات کې قاري شاګرد و هر سړی ملا داسې ملا هر ملا دغه دعوت دا راوځي دا مزاج کې دا خبرې داسې پرتې ښه په مزاج کې د انسان دا خبرې داسې پرتې دي چې د بې حیا پښتنې د وجې نه ټولې پښتنې نه بدناموي د بې حیا پښتون د وجې نه ټول پښتون قوم نه بدناموي د یو ملا د وجې نه ټول ملیان بدنام و إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ځان له وګورئ ترجمه سورة الحج کې آیات. نو دغه شان د ده په مزاج کې دا پرته وه چې د آخر انکار خلک هم راځي. هغه غریبانان خپل عبادت کوي، د مزاج خلک نه پرېږدي، بد اخلاقه خلک نه پرېږدي. ماښام چې دروازه بنده کړي د مړی راوړ خپل تر په خپله قتل کړو، د هغې د قلا مخې ته یې واچوي. په سهار له باندې دعوه وکړه د خلکو زما تره قتل کړلی، ایک تور پردوشي کا ما ته به دوی دیت هم راکوي. دلته د تر تره میراث هم پاتې شو، د تره لور هم ورته پاتې شوه. درېیم طرف ته مړ هم پالتو بونه ته په مړي هم پیسې واغست، قتل هم پخپله کړلی، پیسې هم پخپله دي. بره دا قلا والا خو دینکار او را روان شو حضرت موسی علیه السلام ته. ای موسی دا سړی په موږ الزام لګوي، په موږ کې داسې سړی نشته چې قاتلي، موږ خو د قاتلانو نه جدا شوي یو، په موږ کې بد اخلاقه سړی نشته، ته پوه که دا به بل چا قتل کړی، زموږ د بدنامۍ دپاره به زموږ د قلا مخې ته اچولی. خو بهرحال نه قلارېده. نو ته د الله نه دعا وکړه، وقیه قرآن ذکر کوي، ته د الله نه دعا وکړه چې الله جل جلاله دا مړی راژوندی کړي، مړی پروت دی. ځکه ته نبي یې چې دی راژوندی شي دا به په خپله باندې خپل حال ووایي. موسی علیه السلام لاس اوچت یا رب کریمه دا مړی راژوندی کړه. نه الله ورته څه ان تصبحوا بقره، مړی به راژوندی کوم خو یو واسطه به په مابین کې د خلکو ته وایي چې دوی یو غوا ذبحه کړي. دا مړی به زه راژوندی کړم خو دوی ته وایي چې یو غوا ذبحه کړي. کله چې ورته دا ویل هغې لا تتخذونه هزوا، ته په موږ داسې ټوکې مذاق کوې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. موسی علیه السلام ورته فرمایي شریعت کې مذاق نشته، زه په الله پناه غواړم، شریعت کې احکام شریعت کې مذاق دا نشته. او نه د نبی مزاج دا دی چې هغه مذاق وي. رسول الله مزاح کړی او مزاح هم د هغه حقیقت و. مذاق د نبی علیه السلام او یو نبی په مزاج کې نشته. رسول الله مزاح کړل. تاسو کټول ګورئ بډای رااله، بډای د جنت ته نه ځي، ټول ته واقعا یاد ده. حقیقت د کواعی با تراب الته زینکې پیغلی واپس راوځه ته جلا شو. دغه شان یا عمر ما فعل النغير نو دایته تپوس کاو او هغه د خوشالولو د پاره کاو او دا تپوس انت په دې جمله کا فعلا فعل ماضی څه شوی دي د نغير داغه مرغۍ وابه ساتله. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره که مزاحم کړل نو مزاحم حقیقت، مزاحم حقیقت هغه نو استاد د پاره جایز او یو مذاق د سره روانه دي او استهزاء حرام ده چې بل انسان پسې دوه کسان د دې لپاره لګیا شي چې خلک پسې وخاندي او د دې سړي په باره کې د دې پرګونه کې شیطان د سي تعویذ لکوینه. لہذا رب د معاشره کې د بازو عادت جوړ شو. ان تر دې زموږ شریعت هم تداوي چې په لار کې یو کس روان دی دوی دي خان دي اسنه چا په ځان شکی نشي. او مزاح چې ده هغه بیل صورت ده چې هغه حقیقتي لیکن مزاح توقعي. یا سفینه خپل صحابي ته دانو یو ته خصمه کیشته وجه دا هغه بار دی رچت کړو. د نبی په مزاج کې مذاقونه استهزاء د سر نشته. بیا دې سوالات بر سوالات شروع، د سوال د پاسه سوال شروع چې غواګان خو مختلفي کچر ته دې دا سوالونه نه کړی الله جل جلاله با دې ته مسأله مشکله کړی نه. لکه موسی علیہ السلام چې کله دریاب راول د فرعون پورته القیت علیک محبه مني ولتصنع على عینی. بی آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون خزیه زما زلت سکون میلاو شو، زما د سترګو یخواله دی دالک الان کې دا کال د ماشومانو د قتل، لیکن د حبیبی آسیه هغه یو خبره الله کریم ته دومره خوښه رااله علما دي کې د دې په بدل کې ورته الله ایمان ور نصیب کو. او فرعون ویل زچ ستا سترګو زلت په ټندک یخواله حاصل دی نو دا بچې به زه پرېږدم. که فرعون وایي دا ویلي چې زما سترګو او زلتم په دې باندې ټندک حاصل شو یخواله حاصل شو، الله به فرعون ته د ایمان دولت ورکړي. الله به فرعون ته د ایمان دولت ورکړي.
سوال د پاسه سوال بني اسرائیل شروع الله ورته مشکل کړه مسأله ورته الله مشکل کړه او الله د فوري جوابات ارچال نه ورته. بهرحال دا ما په دې جمعو کې بیان کړ او که زما د مخکې جمعو مسلې تاسو ته په سمجھ کې راغلي وي نو بیا شل موضوعګانې په هغې باندې حل کړي. الله هر چا ته جواب نه ورکړي او په دې مې تر بابا آدم علیه السلام او د شیطان واقع ذکر کړي. الله هر چا ته جواب نه ورکړي. د ملائکو انی عالم ما لا تعلمون په معمولي نکته باندې الله خبره کړي. دوی بار بار سوالات شروع کړو. په امت محمدیه کې صفت دا پاتې شوی چې دوی سوال د پاسه سوال نه دی کړی ان تر دې چې په تقدیر مسأله باندې دوی باس مباحثه نه ده کړې. فضیلت په دې وجه باندې میلاو شوی او عبادت الله تعالی خوښه چې په هغې کې ته سوال د پاسه سوال ونه نه الله ورته مسله مشکل کوي. ټیک ده چې دوی ته خوښه ده او قسمونه غواړي. الله ورته فرمایي حکم زما د طرف نه دا دی ان البقر الله فرمایي لا فارض ولا بک. اول شرط پکې دا ولګاو نه بوډۍ ده نه ځوان نه جینۍ ده بکر بالکل سخی چې ورته وي داسې نه ده نه بالکل بوډۍ ده. دوی بیا سوال وکړه چې داسې خو ډېرې غواګانې دي رنګ یې څنګه. الله جل جلاله ورته فرمایي صفرا تکه زیړه عامه زیړه هم نه ده وسرب کریم هم راغلی چې تاسو وینئ نو د دې دا رنګ به تاسو خوشحالئ لکه زر چې تاسو یې. دوی بیا سوال وکړه دا په موږ ګډه واړه شو. د الله نه تپوس وکړه داسې غواګانې غویان دي. الله ورته فرمایي لا ذلیل تثیر الارض ولا تسقي الحرث. نه خو دا لنګه غوا ده اسان الفاظ او نه دا غوی دی چې باړی تاسو لاړه. دوی په دغه ټیم کې انا انشاء الله لمهتدون چې انشاءالله که الله وغواړي موږ ته به اوس راموندې که دا جملې نه ویلي دوی به د اوسه پورې قیامته پورې ګرځېدي. لکه نن چې څنګه شکي څوک وایي عیسی قتل دی څوک وایي عیسی ژوندی په اسمان کې دی خپله م وجل پیتلانوس هم وجل. کله چې دوی دا خبره وکړه بیا په یو غوا پسې روان شو. غوا ګوري بني اسرائیل غوا نه میلاویږي. دا د یو هلک سوسي دا هلک څوک د کوم هلک سه چې وه دا ما په دې بس ذکر کوله د مور او پلار په هدف پسې. دا یو هلک و ښه پلار یې مالدار و خو دی بیا غریب شه. پلار یې چې کله وفات شه مال هر څه تلي ډېر انتها غریب شوی خو د پلار یو ادب به تا د مرګ نه بعد هم باچا کړي. یو پیر یو تاجر راغی هیره ورسوه هیره د ده دروازه یې وټکوله. پلار ویده دی نوجوان هلک دی دا ورته راوځي څه دی هیره د خرڅو میالي ویعلم نه څو پیسې دي 70,000 روپۍ باندې بیه وشو 70,000 هیره وه. او ورته وایي 10,000 روپۍ درته پرېږدم دا تاجر ورته وایي بس ورشه او پیسې راوړه. هلک ورته وایي زما پلار ویده دی 80,000 درکومه خو چې پلار مې راایښ شي ته کېږي. او ورته 50,000 درکوم خو اوس ورشه. دی ورته 90,000 درکوم خو صبر وکړه. او ورته 40,000 درکوم خو ورشه. دی ورته 1,00,000 درکوم خو صبر وکړه. او ورته 30,000 درکوم خو ورشه. دی ورته 1,10,000 درکوم خو ایثار شه. برحال تاجر روان شه نه خرڅ لا الله ته دا یو ادب دومره خوښ راغی چې د پلار رایښ نه کړه. دا یو ادب پلار یې رایښ نه کوي. الله د پلار د وفات نه بعد د ده څخی دا غوا را روانه شوه. الله دې درجې ته ورسوله چې بني اسرائیلو ټول قوم چند چند په غوا نه میلاویږي. د کومې شرطونه چې الله لګول دي په تېر اخره د دې نوجوان پورته رال او د ده څه هېڅ نشته صرف په زندګۍ د پلار یو ادب تل دی هغه ادب رب ته خوښ راغل دی. بني اسرائیل ورته وایي غوا من ته راکړه 2 غواګانې به درکړي. دی وایي نه درکوم 3 به درکړو نه درکوم 4 نه 5 6 7 8 9 10 نه. خلک رال موسی ته وایي موسی هلک نه راضي کېږي او غوا بل چا څه نشته صرف د یو هلک سره. موسی علیه السلام هلک راوغوښته وي دوی به تا ته څه غواړي در دی وینې خرڅوم. بهرحال سونه به له درکړي د دې د وزن مطابق سونه. هلک راضي شو. یو طرف ته سونه وتلله بل طرف ته غوا وتلله. علما د دې تحت سلی کړي
الله لک په یو سا باچا کو چته د غوا به څومره وزن و چې نه وړه وه نه بوډۍ وه درمیانه وه په دې وخت کې د جوانۍ طاقت دا صرف او صرف د پلار د ادب په وجه چې پلار یې د خوب نه نه دی راایښکلی پلار یې د خوب نه نه دی راایښکلی دې وجې نه ویلی شي که د دنیا باچا ځان جوړول غواړي رضا الله فی رضا الوالدین د الله جل جلاله رضا د مور پلار پر رضا کې پرته ده وسخط الله فی سخط الوالدین د الله ناراضتیا د مور او پلار په ناراضتیا باندې موقوف دی پرته ده آن تر دې د پلار ادب خو پرېږده د استاد د پلار ادب زمونږ د دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتي رحمت الله علیه مایا ناز شاگرد حضرت شیخ محمود حسن رحمت الله تعالی علیه د قاسم العلوم قاسم نانوتي دو علما ما په تاریخ کې لیدل د څلور امامانو نه بعد چې الله دوی ته هغه علم ورکړل چې دا د علماو په سمج کې نه راځي یو حضرت شیخ قاسم نانوتي او مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د دې په علم چې کله انسان پوه شي د ټول قرآن سمج الله ورکړي داسې علم د پلار بیمار د تل بازار ته چې پورته راغی دروازه کې وکړ د ده شاګرد راغلی محمود حسن حضرت محمود حسن د ده د پلار خېټه خراب او هغه په لاسو کې دا ګندګي راځي په لاسو کې او داسې یو شي ستی اچي په لاسو کې یو شي ستی اچي د چې ولې د زما د پلار دومره عزت ادب کوي زما د شاګرد ویل الله دې په دنیا کې د ستورو په شان وزګور چې نور عالمان داسې ښکاري لکه ستوری او ته پکې سپوږمۍ ښکاري هغه وشو ټوله دنیا په مدینه منوره کې چې کوم سړي کلونه درس ورکا حسین احمد مدني د ده شاګرد الله وزغله زندګۍ باندې الله څنګه د استاد د پلار ادب دا درجه راوړي د خپل پلار ادب په کومه درجه کې انسان رسي نن تاسو وګورئ دا استاد څوک پیژنئ تاسو قاسم نانوتي او شاګرد اتم تاریخ کولاو کوي هغه کې مور کړل تاریخ رسمي رومان لاندې د دلاس او زه بیان کوم چې چرته 14 اگست د دې حالات زندگی حضرت محمود حسن سے نو زمارو الله نه کچرته په دنیا کامیابی غواړي په دنیا کې زلیدنده غواړي د صرف او صرف د پلار ادب کې پرته بس او کمال غواړي د مور په ادب کې پرته الله مونږ ته د دوانو ذکر کړل د دوانو ادب وکړه د مور ادب د پلار ادب د دوانو ادب ان تر دې حد چې یو سړی د خپل پلار نه خپل نسبت والی شرم کې ګناه کبیره نافرمانی وکي ګناه کبیره اوس بل مسله اوله کې ما تاسو ته نقطه بیان کړه لا تقل لهما اف الله وی د مور پلار په مخ کې قدري اف کلمه مو وایي اف والا ده چې د اوف اجازت نشته نو د اوچت د आवाज د اوچتېدو اجازت هرگز نشته د اوف اجازت نشته د आवाज د اوچتېدو اجازت د مور پلار په مخ کې هرگز انسان ته نشته قتيله د ابوبکر صدیق یو بیبي وه دې ته طلاق ورکړی دې هجرت نه کوه د دین اسماء رضی الله تعالی عنها پیدا شوی یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون الیهم بالموده سوره الممتحنه د دین نزول له سواج نشه دا مور ایران او دې تخفی ته حائط راول صحابه چې د ایمان معیار او د عمل معیار جوړ شوی دي دا په غپ نه مدینه منوره ته راغله مور خو مسلمانه د ابوبکر سمکی ته تل مدینه ته تل مور کافر او په مکه کې پاتې دې تخفی راول د لور خواله رااله خاص د لور کور په دروازه چې څنګه را نوتا د الله پیغام دې ورته فوري توري مور چې را دننه نشي چې را دننه نشي چونکه قران کې مخکې من راغلی و چې کافرو سره مودت محبتونه نه کوي بالکل به نه کوي د کافر سره ځلنه محبت نه تاسو په دې کلی کې یو کافر وسیږي ملا ورکوي حالات مطابق د هغې سره مواسات جایز سو وقتی طور د هغې سره ورتله غمرازي جایز ده باقي د زړه نه دوستي کافر د مسلمان دوست نشي نو مور د صحابو مزاج
ته دلته ودرېږه دا په بله دروازه راوځي د الله د پیغمبر کور ته راغی یا رسول الله مور مې تخپې ته خایپ اغستي د مکې نه زما خواله راغی خو لور هم د ابوبکر ده ابوبکر خو عکس جمال مصطفی دی دا تصویر دی د نبي علیه السلام بالکل په دغه صورت امت ته پیښ شو ویسه ویل زه ورسره ملاوېدی شم که نه شم اول ستا نه اجازت غواړم دین څه وایي اول دین او ورته وفرمایل رسول الله الله فوري د آیاتونه را نازل که ستاسو خواله چېرته کافر راشي ستاسو مور او پلار یې ستاسو رشته داران خو ستاسو په مقابله کې په جنګ کې نه ودرېږي لکه د ابوبکر بیبي په جنګ کې مقابلې ته نه ودرېږي تاسو ورسره خیر تعلق ساتلی شي تاسو ورسره رویه ښه کولی شي دا راله مور ته بیا اجازت برحال زما مراد ده چې که مور او پلار مسلمانان نه دي که نه ام الله قرآن را نازلې د هغوی په حق چې دوی سره تعلق ښه ساتي نن سبا په دې معاشره کې بدزباني بد الفاظي کې دا وخت دبان را روان دی دا وخت را روان دی چا چې د مور او پلار څه کړي هغه ورسره کېږي دنیا مزاج الله رس جوړ کړي چا د استاد څه کړي استاد نه هغه بدل اغستی کېږي معاشره کې څه کې هغې بدل اغستی کېږي مور او پلار ادب دی وکړه ستا ادب به کېږي وروسته اولاد په تا پسې را روان کچي 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 غټ شي غټ شي غټ شي اړو د زندګۍ نه خبر نه شي نو د مور پلار ادب وکئ داسې ادب یې وکئ چې خلک تا ته چپلاسي د مور او پلار وایي پروا مه کوه خپې خپل که حسن بصري پسې خپله ږیره راښکله د مور په خپو پسې مریدانو خوب کې لیده زمرود پکې لګېدل سره زر پکې لګېدل او د جنت په باغونو کې ګرځي او دقه یو عمل دی بس دقه یو عمل دی بس د مور پلار نو د دې چپلاسیتوب وکړه او چپلاسیتوب وکړه سیله به ته ښه میلاو شي او که چپلاسیتوب یې نه کړي او ستا مزاج دا چې یار زه مور پلار ته نه شم چمچه ډبله جایز ده ریا وکړه جایز ده دې حالت چې ستا نه نوره معصوره عبرت والي وکړي جایز ده او انشاءالله مزاج به داسې جوړ شي د صوفیاو د اقوال مطابق چپلاسیتوب کوا 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 په دنیا کې د بلې چان صرف د خپل مور پلار کوا ستا مزاج به داسې جوړ شي چې دا به عبادت وګرځي بنده لږ لږ نفلي عبادت کوي رسول الله یتقرب الی الله الله ته نږدې شي بنده ریا کوي په عمل کې خو بار بار یې کوي الله دا ریا کټ یې د ده نه وکړي بې ځان ته به دې عمل را نږدې وایي دې خلک چې دې چپلاسي دي د مور پلار ادب کوه وایي دې چې دا دی څه چې وایي ته کوه دغه دوه هستیانې دي زمونږ په زندګۍ کې یو عزت دی یو اخرت دی زمونږ په زندګۍ کې یو مال دی که مال غواړي د پلار چپلاسي شه د مور اور که عزت غواړي په دنیا کې وقار اوچته درجه غواړي د مور چپلاسي شه او که د الله رضا غواړي رضا الله فی رضا الوالدین وسخط الله فی سخط الوالدین د الله رضا د مور پلار په رضا کې ده او کله چې الله راضي شي جنت ته به دې بوځي تېره جمعه کې ویلي اسلاف فرمایي ورځ د قیامت الله وایي چې جنت ته ځې که 2 رکعته نفل کې مونږ به وایي 2 رکعته نفل کوو وجه ځکه د الله رضا په مونځ کې پرته ده چې الله راضي شي جنت زما په خپله شي یو جنت دی یو مال دی یو عزت دی عزت الله د مور او پلار په ادب کې خو دی مال الله د مور په ادب کې خو دی او د دې دوانو په ادب کې الله خپل رضا خو دی د الله په رضا کې جنت دی د منطقيانو مطابق صغرا کبرا ملاشه نتیجه راوځي له جنتیم شي کامیاب شي دا صرف الله بس کې خو دی د قدواست یعنی استاس در سره دي مور او پلار الله دې مونږ ته د ادب او د احترام کولو توفیق راکړي واخر دعواهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا